امام ابو حنیفه رحمه الله په دکان کې یو تان پروت هغې کې څه فرق زه پکې شلېدلی دکان ته راغی هغه نوکر ته یې وویل هغه تان څه شو خو یو سړي واغشت نو هغه عیب چې پکې و نو هغه دې ورته ووی وی خو زما نه هېر شو نو پیسې دې ته د ښه څیز اخیستي دي او ورکړی دی عیبدار څیز دی وی څنګه سړی و وی داسې شکل یې ورته وښودی چې داسې داسې سړی داسې ټوپۍ پخکرې ښودې و تمانچې یې مچولې و داسې نور هم نخرې پخرې داسې یو برېت هم پرېښي یو سړی وی دا پیسې راکړه پیسې یې ترې راواغېست ووته او د هغه سړي په تالاش کې نو پخوا آبادۍ کمې وې ښار کې کتل داسې خلک یې کتل چې دغه سړی پکې پیدا کړم ښار کې پیدا نه کړ بازار کې نو بیا داسې ورپسې بار ووت چې کلی او علاقه ختمېده داسې خوړ او دریاب و د هغې غاړه کې هغه سړی بیا مونږ چېرې دا سړی دی ورغی وی تا کپڑا غشتی و په بازار کې په دکان کې وی او بالکل وی هغې کې څه عیب و هغه مونږ تا ته زما هغه نوکر نو ښودلی نو مهرباني وکړه کپړه که واپس کړه او یا دې دا پیسې واخله کپړه هم ستا شوه خو دا پیسې چې دی نو واپس واخلي هغه سړی په جړا شو سترګو نه یې اوښکې وبهېدې او هغه پیسې یې راواغېستې چې کومې ورسره وي د جیب نه یې راوښکلې او هغه دریاب ته هغه اوبو ته یې وروغورځول وی ما خو تا سره دوکه کړې وه جعلي پیسې مې درکړي دي او کوټه وي نو اوس مې هغه دریاب ته وغورځولې او ستا دیانتدارۍ او امانتدارۍ ته چې ما وکتل اوس دله زه هغه سمې پیسې در کوم د هغې قیمت در کوم جیب ته یې لاس کړی ما ابو حنیفه ته هغه پیسې ورکړې داسې تقوادار او نیکان خلک و صالحان خلک